رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې جمعې په ورځ باندې اتیا کړی د درود ویلو نو د اتیاو کړنو ګناهونه به معاف شي او د پوره صراط باندې دغه پارنای دا د یو حدیث متعلق تاسو کړی د باندې دا راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې جمعې په ورځ باندې اتیا کړی د درود ویلو نو د اتیاو کړنو ګناهونه به معاف شي او د پوره صراط باندې دغه پارنای او دغه درود چې کوم دی نو هغه بیا په خاص الفاظ باندې را نقل دی د جمعتونو کوم خلکو ډېر په شد مسر لګولې اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما چې دا حدیث کې نه څنګه دی ځکه چې ډېر مشهور دی خلک ډېر زیات لګي استعمالي عمل پې کوي نو دې وجه دې حکم معلومول چې کوم دی دا ضروري دي چې دا څنګه دی نو د دې جواب دا دی چې دا حدیث ابن شاهین په ترغیب فی فضائل الاعمال کې نقل کړه صفحه 14 وسند عون بن عماره د سكن البرجمي غدا حجاج بن سنان غدا علي بن زياد غدا سعيد بن المسيب غدا ابو هريره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صلوات علی نور درود ور بما باندې دا رڼا د علی صراط په پول صراط باندې یعنی کوم چې جهنم په شا باندې پول پروت ته پاغه باندې خلک په پوری وځي باغې برنای ده دغه لپاره فمن صلى عليه يوم الجمعه چې درود ما باندې جمعه پر 80 مره تناتیا کړه غفرت له ذنوب 80 عاما د لپاره به ګناهونه د اتیو کالو د معاف کړي شي بعضی متأخرین مولیان چې کوم دي رستنی په هغه کې د بار کې هغه سستی کړل او نرمي کړل دا حدیث حسن کړه سی خبر ده چې حدیث ضعیف ته بلکې سخت ضعیف ته ځکه چې د دې سند کې درې ضعیف راویان دي یو باغ کې علي بن زید بن جدعان البصري دی حماد بن زید چې د احادیث الټه یعنی الټه پلټه کول شعبہ رحمه الله ذکر کړل چې د حافظه خراب شو امام احمد وی چې لیس بشین دای شیم نه دی دراوی امام ابو زرعه وی چې لیس بقوی یهم ويخطئ مضبوط نه خطا کی غلطیانی وهمونه بد کېده ابو حاتم رحمه الله امام ابو حاتم چې لا يحتج بيدن حجت نه نیو کی دارقطنی ولا زال عندي في لين همیشه زما په نسبت باندې کمزوري و دا اقوال ذکر کړل امام ذهبي په المغني في الضعفاء کې دویم جلد 447 صفحه او دویم راوی چې حجاج بن سنان په کې دغه باره کې امام ازدی ویل د متروک دی لسان میزان ابن حجر کې دا خبر را نقل د دویم جلد 563 صفحه او دویم راوی چې عون بن عماره القیسی دی ابو زرعه چې منکر الحديث او حاکم و چې ما لیدل و دا مندل مولک الحديث متونه لیکل او دا منکر الحديث او ضعیف حدیث والو ابو داود چې ضعیف دی تهذیب التهذیب کې د اقوال حافظ ابن حجر ذکر کړلی جلد نمبر 8 صفحه نمبر 173 او امامانو ګنورم چې دا حدیث ضعیف کړی دی نو هغه امام دارقطنی حافظ ابن حجر نتایج الافکار کې جلد نمبر 5 صفحه نمبر 56 سخاوی په القول البدیع کې صفحه 284 کې مناوی فیض القدیر کې صفحه جلد 4 200 صفحه 249 کې او الحوت البیروتی اصل مطالب کې صفحه 175 او شیخ البانی رحمه الله چې کوم د سلسله احادیث ضعیفه جلد نمبر 8 صفحه نمبر 274 حدیث نمبر 3804 به د حدیث یو شاهد موجود دی انس بن مالک پر روایت سره رضی الله عنه هغه چې زولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایل چې من صلی علیه یوم الجمعه 80 مره چې ما باندې جمعې پر ورځ باندې اتیا کړه درود ویلو غفر الله له ذنوب 80 عاما الله به وته ګناهونه د اتیا او کال معاف کی فقيل له كيف الصلاه عليك يا رسول الله چې تاسو کو چې درود په تابانه څنګه وایو قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وتعقد واحدا دا الفاظ به وي او بیا به یو غو تراماته کې چې دا یو ځل شو دا بیا به دې بل ځل بل غو ترامات کې په دې طریقه باندې دا حدیث خطیب بغدادي تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحه نمبر 464 کې راوړل سند کې د دې سند کې چې وهب ابن داوود ابن سليمان الضرير د ذهبي و چې خطیب امام خطیب بغدادي فرمایل دي لم يكن بثقه دا ثقه مضبوط نو او بیا یو حدیث د دراوړل د شهادت بخبل باندې جوړ کړی دی ځان المغني في الضعفاء کې امام ذهبي دا خبره کړل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 727 د سیدا امام الجوزی چې دا حدیث په احادیث الوهیه کې ذکر کړل حدیث نمبر 796 کې او شیخ البانی رحمه الله وی چې دا حدیث په د امام الجوزی په بل کتاب کې راوړل پکارو چې هغه احادیث الموضوعه ده چې هغه منغلط احادیث هغه کې د دې راوړل زیات مناسب وي ځکه چې د وضع غنخي په دې باندې ښکار دي چې دا ځانه جوړ کړی شوی دی خو سخته ده او کوم چې سی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلي په ظاهر کې راغلي بس هغه زموږ لپاره کافی دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل دي چې ما باندې یو ځل درود وی الله په لزبر زله درود وی صحیح مسلم وغیرہ کې دا حدیث راغلی دی